أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما ملګرو دوستانو په مخکې ویډیو کې موږ ویلو چې هغه ملګري چې چا نوراني قاعده نه وي ویلي او یا هغه ملګري او دوستان چې خپلو ماشومانو ته نوراني قاعده ښودل غواړي د هغوی دپاره موږ په خپل یوټیوب چینل باندې او د فیسبوک پیج باندې د نوراني قاعدې درس او سبق شروع کوو. نو هغه ملګري زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او فیسبوک پیج د لایک او شیر کړي چې کوم سبق موږ خو هغه تاسو ته په اسانه سره ورورسي او تاسو یې زده کړئ او ماشومانو ته یې وښایئ. تخته نمبر 1 حروف مفردات. حروف جمع د حرف ته، مفردات جمع د مفرد ده. مفرد وی یو ته. نو دې تختې ته حروف مفردات ځکه وایي چې دې کې د حروف او الفاظ یو یو او ځان له ذکر دي. لکه مثال په طور الف، با، تا، ثا. او دا حروف ټوټل یو کم 30 دي، 29. خو حروف مفردات شروع کول نه مخکې د دې حروف مخارج هغه زده کول لازمي دي. چې کله موږ مخارج زده کړو هغه نه پس به بیا انشاءالله تعالی حروف مفردات او راځي چې اول مخارج زده کړو هغه نه پس به بیا انشاءالله دا حروف و. مخارج الحروف. مخارج جمع د مخرج ده او حروف جمع د حرف ده. مخرج لفظا معنا هغه دا ده چې مخرج وی وتو ته، او په اردو کې ورته نکلنه وی او په انګلیش کې ورته اگزٹ وی. بیا د مخرج معلومولو طریقه هغه دا ده چې مونږ کوم حرف هغه ساکن کو، په هغې باندې ساکن ولګو او مخکې ته الف ولګو، او کوم ځای چې زموږ اواز ودرېږي نو هغه به د دې حرف هغه مخرج وي. لکه مثال په طور با، تا، ثا، جیم. اوس دا حروف موږ ساکن کو، په دې باندې مخکې موږ الف ولګو نو اب، ات، اث، اج. اوس اب کې زموږ اواز په شونډو باندې ودرېدو نو دا شونډه د دې مخرج شو. او دغه شان ات کې ات اواز زمونږ د غاښونو د جړلې د لاندې نه ودرېدو نو دا د غاښونو جړلې دا د دې مخرج شو په تا کې. دغه شان اث او اج کې د هغې تفصیل به انشاءالله بیا مخکې وو که خیري. خو نن مخارج هغه ټوټل 19 دي. موږ به ترې تقریبا 15 مخارج به وو او بیا په دې 15 مخرجونو کې کوم کوم حروف ذکر دي هغه به وو. نو اول مخرج هغه جوف دهن دی چې د خولې خالي حصې ته وایي او د دې نه الف واو یا دا ادا کیږي. اوس کله چې دې حروف سره منګه الف ولګو او دا ساکن کو نو د دې مخرج به موږ ته معلوم شي. لکه ا، او، ای. او مخرج نمبر 2 هغه اقصای حلق دی. اقصا حلق د مرۍ کتنې حصې ته وایي، هغې نه حمزه او ها دا ادا کیږي. او وسط حلق مخرج نمبر 3 وسط حلق عین، عین او حا ادا کیږي، کوم چې بغیر نقطې والا عین او حا دي. دا د مرۍ منځنۍ حصې نه. او 4 نمبر مخرج ادنای حلق دی چې هغې نه خا او غین، چې کوم نقطې والا خا ده او نقطې والا غین دی دا ادا کیږي او دا د مرۍ برني حصې نه ادا کیږي، ادنای حلق ته وایي. او 5 نمبر قاف. قاف
دا د ژبې د جړلې نه او ورسره کومه چې څوک ورته وړه ژبه وي څوک ورته نرۍ ژبه وي د دې تالو سره دغه ځینه دا قاف ادا کیږي. نو نن موږ له دا سبق کافي دی انشاءالله او آینده به که خیري دا 18 مخرجونه دي دا به په 4 سبقونو کې انشاءالله مکملو. دا د دلته اجمالي بیانو او کله چې موږ حروف مفردات شروع کړو نو په هغې کې به دا موږ تفصیلي بیانو. د هر یو حرف سره به موږ خپل خپل مخرج وو نو انشاءالله بیا به ډېر په اسانه سره زده شي او دا نورو ملګرو سره شیر کوي. جزاکم الله خیر.